بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمندو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او باور لرم چې روغ جوړ به خوشاله به قدرمندو کتونکو. دا وخت د صوابې ډسټریکټ په یاروسین په تاڼه کې موجود ما او ما سره تاسو لیدلی شئ د یاروسین د پولیس سټیشن ایسیجو عبدالولي خان. تاسو د وخت ډېره مننه عبدالولي خان. شکریہ. قدرمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د تیرې جمعې په شپه باندې د یاروسین په کلي کې یوه داسې واقع مخې ته راغلې ده چې هغې یقینا چې پوره انسانیت دردولی دی او دا داسې د درد یوه واقع ده چې زما په شانته کې په زړه باندې یو کمزوری انسان دغه بیانولی هم نشي، خو د خپل صحافتي ذموارونه مجبوره یم. نو دغه واقع باندې څو خبرې دا کوم چې دلته کې یو ویلی کېږي دا چې یو پلار را لګېدلی دی او هغه خپل څلور ماشومان حلال کړي دي او بعد د هغې نه بیا هغه خودکشي کړې ده. نو دا ټول 15 کسان دي، دا مړه شوي دي، وژلی شوي دي او بیا په سوشل میډیا باندې ډېرې عجیبه نیریټیوس مخې ته راځي، را روانې دي، تر اوسه ته پورې چلیدلي دي. په هغې کې یوه خبره څوک دا هم کوي چې یاره د دې هلک د دې پلار په لاس کې تمانچه وه او په کومه ګولۍ چې دی لګېدلی دا د کلاشنکوف ګولۍ ده. نو ویلی د دې نه دا شکل ورکوي چې یاره دا خودکشي نه ده بلکې دا وژلی شوی دی. دویمه خبره په دې کې دا کېږي چې یاره دا کم سړی یعنې دا پلار د سپینې کپړې اچولې وي او د هغه په کپړو باندې بالکل د وینې یوه قطره هم نه وه. نو بیا دا څنګه د خپل ماشومان حلال کړي دي. بیا په دې کې د ده په وروڼو باندې الزام لګولی کېږي چې یاره د ځمکې د کور څخه تنازعه وه او هغوی په دې قتل کې انوالف دي. د هغه په ښځه باندې یو الزام دا لګولی کېږي چې یاره هغه په دې قتل کې انوالف ده. نو په دغه ټولو خبرو باندې به مونږ ګورو. یو انویسټیګیټیو سټوري ده، تاسو ما سره ایسیچو صاحب وینئ، دوی انویسټیګیشن په دې کیس کې خپل کمپلیټ کړی دی او اصل سټوري دا ده کومه چې به اوس مونږ د ایسیچو صاحب د خولې نه اورو نو ګورو چې د دوی څه انویسټیګیشن دی او په سوشل میډیا چې را کوم څه چلیدلي دي یا دغه حقیقت دی یا دا صرف یو پروپیګنډا ده. ایسیچو صاحب اول خو راته دا ووایي چې د دې قتل په باره کې مختلف خبرې کېږي چې هغه کم هلک دی دا پلار د ده په لاس کې تمانچه وه او د لګېدلی د کلاشنکوف په ګولۍ باندې دی. په حقیقت کې داسې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نه داسې خبره خو ټیک ته سوشل میډیا مختلف خبرې پرې راتلې په هغه ټایم دا کیس چې وشو انتهایي افسوسناکه واقعه وه. په دې کې چې کوم اصل سټوري ده نو هغه داسې شوې ده چې دا ماشومان چې کوم دي 4 ماشومان دي چې په دې کې 2 هلکان دي او 2 جینکې دي. نو دا اول د حلال کړي یو کورنۍ چاړه ودي کړه چې هغه بیا زه خپله موقع ته چې څنګه لاړم نو هغه مو د موقع نه اوچته کړی چې هغه د وینو ډکه وه. د دې نه علاوه دا هلک چې کوم پروت و نو دا هم خودکشي ده، اینا بعد د خپله خودکشي کړې او سیچو صاحب دې یو سوال کوم چونکې تاسو هم خپله په کور کې ماشومان دي، بچیم دي، چې دغه ځای ته لاړئ نو د پلار په حیثیت باندې کیفیت هم څه و؟ زه به تاسو یو خبره وکړم. زمونږ د پولیس چې کومه ډیوټي ده نو په دې کې داسې واقعات موږ ته راځي چې په یو موقع باندې 10 مړه هم شوي دي، 8 هم شوي دي، 14 هم شوي دي. په دغې زخمونو باندې موږ لاس پکې وو نو خو زمونږ زړه 19-20 نه کېږي ځکه چې دا زموږ ډیوټي ده، زموږ ذمواري ده. خو چونکې دا ډېر کتره ماشومان نو هغه بې حیثیت پلار چې دی نو هغه ما لیدې بالکل نه شو او د کتو لایق هغه ځای و ځکه چې ټولې وینې وې، کتره ماشومانو ماره یې کاټ وی. جی دغه باره کې دا ویلی کېږي خو راته دا ووایي چې د ماشومانو د عمرونو په باره کې تاسو ته پته ده چې څونه عمرونه د دوی؟ بالکل د 100 کالو نه 100 کالو پورې. جی دې کې مشرې زوی چې کوم نو هغه د 12 کالو او کشرې چې کوم ماشومه لوری و نو هغه دغه د 3.5 کالو و. د 3.5 کالو په ماشومه باندې د هغې په مرۍ باندې د چاړه کېښودله. جی د دې هلک سیف الاسلام نوم دی، د دې سیف الاسلام په باره کې دا ویلی کېږي چې د ده سپینې کپړې اچولې وې او په هغې باندې د وینو یوه قطره هم نه وه. نو حقیقت کې داسې ده؟ نه د ده ټولې کپړې چې دي نو دا د وینو ډکې وې. دې پروت هم په وینو کې و، د مخامخ کپړې پرتوک شو، دا ځای نه چې شو دا ټول چې نو د وینو ډکو. جی دا راته ووایي چې دی
لګېدلې دی د خودکشي کړې د ځان په دغه باندې پستول سره دغه کوي ویشتلې دی نو څو ډزه دی لګېدلې دی دې صرف یو ډز لګېدلې او په موقع چې کومه د چې کوم د ګولې چې کومه سکه چې کومه وي نو دام د 30 بور ده او دا پسټل چې نو دام 30 بور دی هم یو ډز شوی دی او هغه خول چې کوم دی نو هغه په تماچا کې مطلب دا خبره دروغ ده یو غلط بیانی ده چې د پلاس کې تمانچا وا او ګولې د کلاشنکوف نه جنا بالکل دا غلطه دروغ خبره ده بل ترته وایي چې تاسو دغه موقع ته ورسېدلې دغه په وینو کې د ماشومان دغه بلستنې دغه بسترې د په وینو کې لټ پټ وي نو دغه ځای کې تاسو څه برآمد کړل دا په موقع باندې پیدا چې نو موږ چاړه چې کومه د وینو ډکه وه یا په دغه ټیم چې دغه تکې دغه پسټلو او دغه سکه ده جی او د دې ماشومانو په قتل کې تاسو د چړې بار بار ذکر کوئ خو څوک وایي چې یاره دا په تبر وهلې شوي دي څوک وایي چې په دې کې چاقو استعمال شوی دی نو داسې څه تبر چاړو نه جناب بس نور څه نشته دی دغه چاړه ده او ټول واردات په دغه چړې شوي دي او د دې ورونو په باره کې یوه خبره کېږي اول خو راته دا ووایي چې تنازعه د څه وه د ځمکې تنازعه ده د کور تنازعه ده او بیا ویلی کېږي دا چې په دې مرګ کې د ده ورونه د دوی لاس دی نو حقیقت کې داسې ده حقیقت خو دا جي د دې یو شریک کور او پای کې د ده 9 مرلیزی په دغه 9 مرلیزی چې دی نو دا د سیف الاسلام چې کوم اوس وفات دی د خرڅولو نو دې رور ته واغشتو خو دې رور سره ټوټل پیسې نه وي دی 5 لک ورکړ وي نور ته پکې سلو کړی وي او بیا په چونکې د ښځه هم بې سوره وه نو د ماشومانو مور چونکې غربت نو د هغه پیسې واپس کولی نه شوې رور چې دی نو خامخا داسې او دا خو بچا غوښتو او چونکې پهله حکم دا ورور وي چې یو کور وي پردي سړي ورته راغوستی نه شي جی نو په دې کور باندې د دوی دا تنازع چې بالکل د دای کور ده خو چونکې دا ورور پکې ګرم ځکه نه دی چې دا هلک چې دی نو دی ډېر حده پورې سایکو شوی او د دماغ ګولې هم خوړې جی ویل کېږي دا چې د قرآن حافظ او ټیلر هم محنت مزدوري هم کوله نو که موږ دا وګڼو چې د قرآن حافظ او بیا خپل محنت مزدوري هم کوله نو بیا د دغه لیول ته د غریبۍ نه دومره تنګ لیول راغلی چې د داسې حرکتونه وکړو نو ستاسو علاقه ده ستاسو حلقه ده د دې پولیس سټیشن تاسو ایسیچو صاحب یې نو څنګه د بیک ګراوند څه دغه اصل خبره خو دا ده یو خو د دې د کور دا مسله وه او بالکل دا حقیقت هم دی دا قرآن حافظو امامت به هم کولو جی او بله چې کومه دویمه خبره وه نو د ده سیټینګ هم خپلې ښځې سره چې دی نو هغسې نه و جنګ جګړې به یې راتلې هم وړو وړو خبرو باندې به چونکې دا هم ذهني ته ور هغسې سیټ نه و جی په موجوده وخت کې چې د کله د حرکت کوو نو د خپله ښځه نه ده حلاله کړې بس په کور کې چې کوم انسان لیدلی دی دغه څلور ماشومان و بیا خپل ځان نو هغه ته ولې پاتې شوې ده هغه دلته نه وه هغه خپل پلار کره وه او په دې سلسله کې چې نو د دې منځ کې مشرانو ډېرې خبرې اترې هم کړې وې د دې وقوفي نه یو 2 ورځې وړاندې هم په دې کې مشران ناست وو د علاقې ډېره ښکلې جرګه ده ای پکې ناست وو کوشش یې پکې خپل کړو خو چونکې دغه زنانه انتهایي د دې نه هغه موږ ورته هوپلیس هم ویلی شو چې زړه یې ماتو نو په دې وجه چې نو د ده کور ته واپس راتګ نه کو نو مې نشو پکې دغه هم زما معلومات دا دي چې جرګې خبره سیټل کړې وه او دې ښځې ورته وویل چې یاره دا شپه نو بلې شپې له به زه ځم خپل کور ته داسې تاسو داسې معلومات شته خبرې حوالې سره نه دومره خو نشته خو بهرحال ما جرګې مشرانو لیدلي دي چې په دې کې فلحال خبرې شروع خلک خبره فاینل شوې نه جنه صاحب یو خو دا ویلی کېږي چې د په دې مرګ کې یا په دې ټوله واقعه کې د ښځې یو کردار دی نو تاسو ته څه معلومات دي چې د ښځې په دې کې کوم قسمه کردار دی کوم قسمه د هغې پکې لاس دی په دې ټوله واقعه کې دغه خو زه به تجدید وایم هغه خو د دې پهله خو دا وه چې دا په دې کور باندې خفه وه دویم د ده خپل هم داسې کورنۍ څه مسلې وي چې په دې وجه چې دی نو هغه دې سره مزید ژوند د سره نه تېرولی چونکې دا واړه واړه بچي وو نو دا بچي د سیف الاسلام چې دا بچي یا ځان له بوځي یا چې دی نو
دا د مال راشي. زما معلومات دا دي چې سیف الاسلام د بچي ښځې ته نه ورکولل. نه داسې نه وه. جرګې مشرانو هم خبرې مې اورېدلې دي. هغې وي چې سیف الاسلام دا وي چې یا یې دا ماشومان بوځي یا یې دا ښځه چې دی نو دلته راشي. جی ټیک. بل اخري سوال یو دا کوم چې سوشل میډیا دا نو په دې کې اکثر داسې وشي چې حقیقت یو څه وي او د هغې په شا باندې اصل دا حقیقت یو څه وي او په سوشل میډیا باندې یو ډېره عجیبه بیانیه وچلیږي. نو ستاسو د کیس کې هم د سوشل میډیا چې کومه خبره چلیدلې ده او ستاسو چې اصل انویسټیګیشن دی په دواړو کې ډېر زیات فرق دی. نو تاسو چې کله ایز ا پولیس افیسر تاسو دا انویسټیګیشن کوئ او دغسې قسمه یو ډفرنٹ نیریټیو چلیږي بیا تاسو ګراوند چې کوم ریالټیز دي هغه مخې ته راوړئ نو څه قسمه دباو څه قسمه مشکلات دا درته مخې ته راځي د سوشل میډیا د دې غلط استعمال د وجې نه. بالکل هم په دغه وجه زموږ هغه ذهن هم ډایورټ کوي خو چونکې زموږ خو دا پروفیشن دی زموږ دا ډپارټمنټ دی موږ په دې کې چې دی نو بلد یو خو چونکې سوشل میډیا د هر سړي خپله رایه ده پای کې نو یو چا به یو رنګ بیان ورکولو چا به بل رنګ بیان ورکولو خو چونکې موږ په خپل تفتیش کې چې دی نو بالکل سټریټ تلو او هیڅ قسمه شک او شبه په دې کې موږ نه ده پرېښې او که تاسو دا دغه وګورئ د دې پوسټ مارټم وګورئ نو هغې نه هم دا بالکل کلیر ده چې دا سوسایډ دی. ټیک. جی قدرمندو کتونکو دا و د یاروسین د پولیس سټیشن ایس ایچ او عبدالولي خان صاحب تاسو ته دغه اصل حقایق دوی چې کوم خپل انویسټیګیشن په دې کیس کې کمپلیټ کړی دی دغه ټول حقایق دي چې تاسو د دوی د خولې نه واورېدل د هغې مخې ته دا ټول ډاکومنټس پراته دي هغه دغه تاسو لیدلی شئ او دوی په دې کیس کې خپل انویسټیګیشن سټاپ کړی دی دغه ټول حقایقو تاسو واورېدل. قدرمندو په بل پروګرام کې به لیدل کتل کېږي تر هغه وخته پورې په لوی الله سپارم خوشحاله اوسئ.